بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احب الله من احب حسینا اور محمد و اہل بیت محمد صلوات ویر کړه دے ټول معاشرت اوس خدای طرف ته بللی دے کسای پیغمبر هجرت مولا علی جنگونا حسن مجتبی صلح مولا سید الشهدا کربلا معرکہ مولا سجاد دعوانے مولا امام باقر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دانشگاہ یونیورسٹی امام کاظم جیلونا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مسافرات و غربت امام محمد تقی علی نقی سخت تکلیفونا امام حسن عسکری مشکلات زمانے امام غیبت دا ټول پروردگار طرف ته دعوت دے دا ټول پروردگار د پر دي چې ما تاسو پروردگار طرف ته بوزي ما تاسو ته پروردگار رهنمایي کوي ما تاسو پروردگار طرف ته دعوت کوي تاسو وکسوي پروردگار علم یاد وساته سورۃ توحید ولا مسئله باندې حساسیت دی یاد وساته دی په مقابله کې شرک باندې چې سورہ مذمت شوه د دورا ایو شی باندې هم فوکس نه ده شوه لکه سورہ توحید او شرک توحید مدح شوی ده شرک مذمت شوه ده زیدی حواله ده صدر قوم پیغمبر ته یو مشرکین راشي پیغمبر ته یا رسول الله ارسمو تاسو خپل مانځو کې دغه خبره باندې لگا صلح وکړو روغه جوړه راولو سب متاسو کلیشش کی وہ بہتر ادا دے مو یو فرمولا جوړه کړی ده فرمولا دا ده یو کالی به توحید تسار کیږي دوی تو خدای ته المنزون عبادتون ارڅ بد سکو یو کالی تی مو بوتانو تسار کیږي دا نظام به چلیږي نه به جنگونه وی نه به جګړې وی نه به مسالې وی څکله دا شه موقف پیغمبر ته راوړلو پروردگار طرف نه سورہ نازلیږي ما تاسو اکثر الویلیو چارقل کې وا سورہ قل یا ایها الکافرون سورہ ده دنده غزي کې نازل شوی ده څکله دا شی موقف دوی پیش کړلو پیغمبر ته خدای طرف نه دا سورہ نازل شوت ای حبیب د ما رسول د ما دغه ته پیغام واضح ورکا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين کہ تو سو دا سوچوی سے اسلام سازش کی رتلائی شی اسلام توحید نلاس خستائی شی اسلام شرک سرا مشرکین سرا داش صلح کواشی دے تو سو غلط فہمی دے ہیچ کلمو غیر خدا تا سار نشو ٹیٹاوائے ہیچ کلمو توحید نلاس نشو خستائی نظر صرف دغو مجالس و توسط سر دا پیغام ہم تاسو تا ہم اگو کسان ہوتا چاہے کوئی ذہن کی دا سوچ دے یا کوئی دل و دماغ کی دا سچونہ تیریگی دا مجالس دا زدری دا دوئی کدایشی یو کسن تا بت ورنہ جوڑ کرے وی دوی تا پاتا نشتا دے چا دغی ازدرے توسط سرا دغو مجالس و توسط سرا توحید زندہ کی گی اسلام زندہ کی گی قرآن زندہ کی گی اندام مجالس دی چا دغو مجالس و ذریعے سرا اسلام تعلیمات زندہ دی اصول دین زندہ دے فروع دین زندہ دے المنز تا بقا ملو شوی دے دغی المنز برکات دے روجے تا بقا ملو شوی دے المنز دغی ازدرے برکات دے کچھر حاجو جہادو دا سورہ اسلام واضح تعلیمات دی کچھر نن ریزے پورے زندہ دی دو دا مولا حسین دا عظیم قربانے و دغی ازدرے برکات سا زندہ دی زینانا دا تا پروف کام
وی کنا 57 ممالک مسلمانو عالم کفر تا چوک مقابله تا ودریدای شي، عالم کفر تا چوک مقابله کوای شي. تیل 200، ڈالر 200، درہم 200، عرب لیگ 200، یورپی یونین 200، نیٹو پاور 200، امریکہ 200، اسرائیل 200. چوک د سیدی څنګه تونیدای شي دا قدرت لري چې عالم استکبار ته باطل ته مقابله کې ودرېږي. که باطل ته مقابله کې ولاړ دي هغه د کربلا پیروکار ولاړ دي، هغه د عاشورا منون کې ولاړ دي، هغه د لبیک یا حسین ویلون کې ولاړ دي. ننا کچیر اسلام زندہ دے، توحید زندہ دے، ننا کچیر اقدار اسلامی زندہ دی، تعلیمات اسلامی زندہ دی. اے کربلا حسینیانو د مولا حسین پیروکارو برکات سارت زندہ دی. اکلا کا صلوات حسین محمد و آل محمد باندے صلی علی محمد و آل محمد. دا مجالس د شرک ذریعہ نہ دے، دا مجالس توحید ذریعہ دے. دغو مجالسو ارتباط دے، دسی مضبوط ارتباط، جدا ناپذیر ارتباط دے توحید سارا. دا توحید مجالس دی. مولا حسین دا توحید علم بردار شخصیت دے. توحید کچھر دنیا تا خیال دے، مسلمانوں تا خیال دے، اہل بیت تو خیال دے. توحید کا خیال دے مولا سید الشہداء خیال دے. توحید کا خیال دے اہل بیت و دنیا تا خیال دے. توحید کا خیال دے نهج البلاغی خیال دے. مدت عرض وکړلو چې اسلام هیڅ کله کمپرومایز نشي کوي شرک سره. ویمو مذهب شرک نه مبرا مذهب دے. شرک آغا سے نظریہ دے چې اللہ هیڅ کله شرک نه معاف کوي. قرآن کی دایا حضرت عیسیٰ تا خدای یو ٹائم کی اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. یو قسم تا ملامت پا کئی آیا تا خلقو تویلی دی چه ما و ما مور او منوی خدای نا علاوه. کسا توحید دیر مهم مسئلہ دے. مولا سید و شہدات سے خالق بللی دی توحید طرف تے بللی دی. موہا دنیا تدائی ہوئی کسا مجھ سے کلائی ہوئی چا مولا ابوالفضل عباس شفا ورکون کے دے، حجت روا دے، یا مولا سید و شہداء حجت روا دے. ایدی مطلب دا نہ دے چا دا خدای سا مقابلی کی موے ودرولی دی. ہیچ سکل مو خدای سا مقابلی کی ندی ودرولی، بلکہ دوی سکا دا طاقت ورسرا دے، دا قدرت ورسرا دے، دا قدرت و طاقت خدای ورکڑے دے. تو خدای طرف نه اجازات لري، دوی ته خدای دغه طاقت او قدرت ورکړی دی. دغه شی څه باب الحوایج دی، حاجت روا دی، مشکل کشا دی. دا خدای سره مقابله کې هیڅ کلمه نه دی ودرولي. کسا عربی کې د درې الفاظ نوٹ کوی د سره د ډېر مهم دي. یو ټکی دون الله دی، یو مع الله دی، یو عند الله دی. دون الله مطلب دا دی څه خدای نا ہٹ کر دوئی بیلا ہستیونی وی. ہیچ کلی مدہ نظریہ نہ دیتا اہل بیت خدای نا ہٹ کر بیلا خدای تا مقابلے کی ہستیونی وی. یو ٹکی عربی کی دے مع اللہ، یعنی خدای ہم 50% خدای دے 50% دوئی دی. ہیچ کلی مدہ نظریہ نہ دے سو خدای نیم نظام خدای چلے نیم نظام مثال اہل بیت چلے، دا سے نظریہ منہ دے. یو عند اللہ ٹکے دے، یعنی دوی خدای سره ور سره دی، خدای دوی ته اجازت ور کړی دی. دا د خدای معزون دی، دا خدای طرف نه مقرر شوی دی. دوی ته قدرت او طاقت الله ور کړی دی. لکه څنګه ما او تاسو دعای توسل کې دا ټکی ډیر یی یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. دې معنا دا ده قربان مشه. ایمو نظریه دا ده بکار دغه نظریه ما او تاسو پرچارا کو دفاع کو مضبوط ور باندې ویلاړایو ور باندې. یو کلا کا صلوات حسین محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل. وارزی مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راشي دا جمله وکي مولا ته جمله د سیو کی علی د مخالق د رازق د ډایرک الفاظ ادا کی. امام فوراً د ټکی وکي سبحان الله سبحان الله سبحان الله درې وری. یعنی یو قسم تا وتوی چې تا مولانا د پیژندل بشار وو نورانی هستی و خدای رسولی و دنیا ته کائنات او تیور کړي و.
قدرت ډېر و، کرامات و معجزات هر څه خدای ور کړي وو، خدا مو خدای سره مقابله کې نه دی ودرولي. دې خدای سره مقابله نه و، د خدای طرف نه مقرر شده بندگان دي. ځکه مولای لا ترى الجاهل الا مفرطا او مفرط. تاسو کله جاهل کسان کسوي یا به حد نه کراس کوي یا به حد ته ځان نه رسوي. مو اهل بیت دا شی منو. ما جمله د تعداد کې یاد وساتای کربلا ټول انتظام خدای د پاره وو، ټول بندوبست خدای د پاره وو. شب عاشور څه کله مولا سید الشهدا ایواش په مهلت غوړیا خدای د پاره، دا مهلت ذات خدای د پاره او څه دغه شپې مو تیارې دسی وکو څه معنویات او روحانیات مزیات شي. و کربلا آغاز څه شوه دی حساب اذان نشوه دی، تکبیر ناره نه ابتدا شوی ده. انیشان سره مولا سید الشهدا کربلا کې هم المنزو پروردگار ته سجده پویر نه دی کړي. اخیری شهادت هم مولا سید الشهدا اخیری سجده باندې شوی ده. اخیری قربانی مولا ور کړي ده، هغه اخیری سجده کې ور کړي ده. مولا الفاظ انداو رضن بقضائه وتسلیما لامره. سهار صدی خدای د پاره دی. او صورت مولا سید الشهدا عظیم معاملہ خدای سره کړي دي، اندیشون سره خدای خپل وعده ور سره کړي ده. ځکه مولا سید الشهدا ته یو لقب څه ملاو شوی دی، صار الله لقب ته ملاو شوی دی. دا وړه نه نه ده، صار الله مطلب دا دی چې مولا سید الشهدا د خدای وینه ده. دا ټکي تاسو ته یو ځکه نشي ملوي دا، او دا ټکي وو ولی نبی په باره کې نه استعمال شوی، صرف اور صرف مولا سید الشهدا په باره کې استعمال. مولا سید الشهدا صار الله ګرځیدل ده، یعنی ناموس خدا، یعنی دا غسی وینه ده، صدا د خود د پروردگار وینه ده. دا وینه خدای د پاره تعالی شوی ده، دی وینه ته خدای ویني دی ما وینه ده. وې دی وینه انتقام بندوباسه خدای خپل کړي ده، یاد وساته. ایدی انتقام زمایا خدای خستی ده، و دی سله و جزا زمایا خدای خستی ده. زبیوا جمله ده تعدا کوم آیات الله سید عبدالهادی شیرازی واټ علیم عظیم عالم مجتهد تر شوه ده. دی په باره کې عالم نقل کوي چې کله بعد آیات الله سید عبدالهادی شیرازی بزرګوار المنزته ودرېدلو، خپل ځکه مجتهد وو. المنز به کله کول اذان به وکړي، کما به وکړه اذان او کمین بعد به اول نیت نه نیولل، ور به تکبیر نه ویلا، اول به مخ وړول کربلا طرف ته السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین. دا جمله به وکړلې. بیا بچو څه کله پښتنه ونو کا څنګه ته یو مجتهد دی، دای تو فتوا ده کڅنګي چې کمین بعد مولا ته یو سلام کوي ته هغه به دسه ته لسنا فتوا نه ور کوم، دای موقیدا ده ویلې زده سم صدق المنز اصل حقیقت مولا سید الشهدا طرف نه ده. دغ المنز کا قائم ده زنده ده مولا حسین برکات ده، اسلام زنده ده مولا حسین برکات ده، قرآن زنده ده ده مولا حسین برکات ده. زکا المنزن مخی ده مولا نما خلم چې هغه مو باندې احسان ده. یاد حسین ده کلاک صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل مولا څه کله دا شی زیارت طریقه احکاس ته وخی صحابي ته څټ او سیوا جمله د سیا کوي. مولا او تی څه کله د سي طریقې سره زیارت وکي ووره د تشرکات ولا ذکر وکغنا بعد ووره السلام علیک یا داعی الله ټکه ویا اغنا بعد مولا او تی څه ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک مولا ته دا جمله د سی وکا مولا ته ویا مولا جان ٹھیک ده سن 61 هجره کې توي و استغاثه کړی وا ز فزیکلی نو موجود ما بدن نو وخت هم کې دنیا ته نو مرغله سمای تو استغاثه باندې لبیک ویلې و کربلا کې ز حاضر شوه و ولسانی عند استنصارک مولا ختم کې ما شب نو زن نوم سمای تو غاګ باندې لبیک ویلې و خم دسی فقط اجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي على التسليم لخلف النبي المرسل مولا جان زوز دنیا تا 2024 کې دغه صده کې موجود یم مولا ز دا وعده در سره کوي شم مولا ز دا اقرار کوي شم سنن ز دا واسلرم خپل جبه زری سره خپل غوګو زری سره خپل سترګو زری سره خپل نظریه زری سره خپل مرزه او خیشات او زری سره مولا ز تو سم مدد کوي شم
دا جمله ډیره جوړه ده صرف اندغه جمله مختصر وضاحت ته کوم تاسو زحمت ختموم کسا دغه ځکه مولا ته زیارت طریقہ شپږم امام تاسو مکتب بنی خیلی ده څه د سې طریقې سره الفاظ ادا کا او مولا صدا وعده وک مولا جان ٹھیک ده زه 61 هجره کې نوم زنن موجود یا مولا صدا وعده د سکوم سترګو سا شب سا غوګو سا نظریه سا خیشات و مرزه سا مولا ز تاسو ویلوړیا دې طریقہ چی شه ده کسا زړه څنګه زړه سا وقلب لقلبکم سلم لکه څنګه ما تاسو مولا ته مولا ما زړه تاسو در سره ده زړه تاسو څنګه د سره ده کله مثال دغه مجلسونه کیږي متمونه کیږي دا یو قسم ته لبیک ویلل دی مولا باندې ډیر د څه کسان دي مو اوس مسافرین مختلفو ځایو کې چوک قطر کې چوک یورپی ممالکو کې تاسو بلیدلی وي چې چا زړه کې واقعا د اهل بیت مینه ده ټیک ده متا مجلس ازدره سلسله د نوی هم مخبل دیری کې هغه ځون ته سیستم برابروي یا نیټ یو بل ذریعہ سره خو متام کې اوسه حاضر او شریک دي دا یو مینه اظهار ده چې چا اهل بیت سره مینه وي هغه هیڅ کله اهل بیت نه پویری هغه که یورپ کې دی نه پویری هغه امریکا کې دی نه پویری هغه استرالیا کې دی هغه د دنیا کوم کونج کې دی دغه ورېزو کې هغه غمجان دی بیا انسان په کار دی دا شی اهل بیت ته خپل زړه ویر کی اوس یو جمله به ته کوم یاد وساتوي چا هم زړه مولا حسین سور سراوی زړه مولا حسین ته ویر کړی وي هغه زړه کې به حسد نه وي اغ زړه کې بیا کینا نوی لالچ نوی ورکه اغ زړه کې بیا بغض او عداوت نوی اغ زړه کې بیا کومي زړه ولا بیماری دی هغه بیا ورکه نوی نفاق ورکه نوی دا د مولا حسین د مینې محبت ولا زړه د زړه چوته ملو شي هغه بیا بیماری او صفا سوتراوي دا شي نوی څنګه مجلس کې نوس ویا کې نه سره نوس وی مجلس ترتیا کینې د پاره بغض او عداوت د پاره نه یغه زړه دغه بیماریونه صاف سوترا شوی وي په کار د داسې ما تاسو مولا سره وعده وکړه اللهم طهر قلبي خدایا د زړه مولا ته ور کړی د زړه صفا وګرځوي یو کله که صلوات او محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل دویمه کسه ذریعہ مولای چې تاسو سترګو ذریعہ سره مولا سره نصرت کوي شو سترګو نصرت چی شه ده نن کزه د توایم ټول نزیاته ګناه سکیدای شي مو تاسو دور کې ټول نزیاته ګناه د سترګې سکیدای شي نن ما تاسو دماغه شیطانی آلار چو سور سره ده ته ځون باندې سوچ وکړای مولا سره د سترګو سره مدد کوي کوي مولا دشمنه ده کوي نه محرم باندې نگاه کوي کنه ده کوي غلط کلیپونه ویډیوونه د کسي نه دی کسي کچېری دغ طرف ته لوړی دغ باندې عادتي د سوچ او فکر ده داشه سترګې استعمالوي پوښت سترګو زری سره مولا سره د مدد نه کوي خیانت نه کوي مولا سره یو بهترینه طریقه انداز یو دغه زمانه کې دغه وخت کې دغه دور کې دغه موبایل ټیکنالوژي دور کې کچوک سترګو باندې کنټرول کوي شي ټول نه بهترین پاک پاکیزه مؤمن مغاته زي ما قبوله و شبل زی ما پالمنزوی ماز میوی پروژوی ماز میوی پسجدو چوک ماز میوی بهترین زمیلا بهترین امتحان د نن سبا اماو تا هر یو جوان اماو تا سترگی دی اماو تا سترگی آیا صفا دی ندی آیا طهارت سدی ندی آیا اماو تا سترگو وضوح شتا ده یا نشتا ده سترگو وضوح انداده طهارت انداده آیا نمحرم نی ده پریوزی نده پریوزی گناه ده کئی که ندی کئی کدا تو گناه نه ستای شي آلوده شولی نه ستای شي غلطو کلیپو ویډیوانو دغه شیو نه ستای شي پوښه د سترګي حسینی دی وګرنه یزیدی دی بیا دې بهترینه طریقه ده بل شي چې امام ته ذکر کوي مولای چې خپل غوګو زری سم مولا ته سمادات کوي شم غوګو زری سمادات چی شه ده نن سبا غانی اوریدلا غانو گناه ولا شی اوریدلا غیبت اوریدلا تهمت اوریدلا دغه غوګو زری سره غیر مذهبي شیونه اوریدلا اندا خیانات د یو قسم تا کغوړی مولا سمادات وکي یاد وساته دغه غوګو زری سره امام سمادات کوي شي یو ورځ شپږم امام ته یو کس راشي مولا ته مولا جان ما سره همسایګه کې یو کس ووسی امام باتروم یغه دیواله سره نږدې ده ځکه له باتروم ته نوزم هغه خونی کې غانی وی
ګانې مانې لګېدلې وي ساز ماز لګېدلې وي زه یې واورم مجبور یم مولا ورته جمله داسې کوي چې ته ډېره مجبور نه یې اول خو چې کوم ټایم کې هغه ګانې لګي هغه ټایم کې بتروم ته ما نه وځه بیا ورته وایي چې کله نوځي څه ضرورت دی چې بیا بتروم کې ټایم ډېر تېروي زر روزه فورا روزه غوږونه ما ورته چوه اهلې ته صحیح مسلمان یې که ته ورته غوږ چوې که ته هغه ته توجه ورکوې که ته هم هغه ټایم کې نه وځې چې کوم ټایم کې هلتې ګانې لګېدلې دي پوه شه چې ته بیا صحیح مؤمن نه یې یو کلاک صلوات وسه محمد و آل محمد باندې قرآن کی دا آیه راغلی ده ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا قرآن دی خدای دی غوږونه زړه تاسو سترګې دا ټول اعضا خدای سبیل قیامت کې پښتنه ورنه کوي کچېرې دغو ذرې څه د ګناهانې کړي وي یاد وساته سزا درته میلویږي په کار دی درته پاکې پاکیزه وساتې دا د خدای منتونه دي ما و تاسو سره اخري شاید چې امام دغه زیارت طریقې کې خیلی د مولا دی څه رای و نظریه و خواهشات و ذرې څه مولا سمدات وکړه کسه ایدی طریقه چی شه ده په کار دی مقصد دا دی چې ما و تاسو مرضی ما غوي چې کومه مرضی د مولا مرضی ده هر شي کې سوچ وکړئ مولا مرضی څنګه دی مولا خواهش څنګه دی اسانه فرمولا ده مؤمنه د پاره مسلمانه د پاره حسینی شولې د پاره بهترینه فرمولا انده ده تو وخت مولا حسین مرضی چیته ده مولا حسین خواهش چیته ده وی دی بهترینه نمونه څه موت اوس ته ملویږي کربلا کې ابوالفضل العباس مولا ابوالفضل العباس مدینه کې هم څه کله سخت مرحله روشي غیرات کې روشي تور نیام کې کېږدی مولا مرزه تستر کې غړی کله کربلا ته ورسیږي خیمه دښمن نه غوړي ته فرات سو لګيږي عباس جان کوای شي مولای شریعت استر کې غړی مرزه ته استر کې غړی مولا ابوالفضل العباس تور نیام کې کېږدی یو بهترین منزل هغه و چې کله مولا فرات باندې قبضه لګئی کله مشک ډاکی لسو کې اوبر واخلی مولا څه کله لسونه لمدشي ابوالفضل العباس لسونه لمدشي دوباره اوبه فرات کې تالی کی جمله دسی وکی یا نفس من بعد الحسین هونی ای عباس مولا حسین نو ورسته زندگی خاتمه دی وشا ولا ورسته جمله وسی کوي څه وبعده لا كنت ان تكوني مولا حسین نورسته کته زنداوي سارا زندگی ما کوا هذا الحسین الوارد المنونی داغه د زهرا زوای د سنن شنډي تګی دي وتشربين بارد المعيني دا څنګه کیدای شي چې عباس خپل شنډو توبر نخدي کی هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليميني دا د ابوالفضل العباس طریقہ نشی کېدای دا د عباس غیرات کی نشی راتلای سمیړانای عباس شندو ته وبنغدی کی اقاو بادشاہی تګي وی عزادارو ابوالفضل العباس بهترین نمونه د وفا وا بهترین نمونه د وفا وا کافلات کله تیار شي عزادارو مدینه نه روانیږي ما د طبیګه جوړېږي متام کې عرض وکړلو چې ټولې بیبیانې مولا سره کفیلې کې شامل دي اما یو بیبي څه بیمار صغرا د نبی کې مولا ځان سره نبی آئی څه کله مایوس شول چې مولا من نبی آئی یې سره رسختی چې کله کولا مور او مرباب سره رسختی کولا د مرباب کوت کې وړو کې اصغار ور سره و اس مور او مرباب ته دی مور او مرباب لکو اصغار مو ته روکا څکله کوته ویر کړلو ته د مور او مرباب وش اصغار مو سره پرېږده وي زبوسا وخت روم اصغار ته بستر کې غړوم ازدارو څکله اخیری رسختی وسکیږي یې څه وړو کې اصغار ته بیبیانی رسی اول عمر باب ته غوېګه وشلې اصغار زویا کربلا ته روانیو عمر باب نه نبی لیږي ام گلسوم تر نغدی شي وتی اصغار کربلا ته روانیو غوېګه او تشلولې وی نشي نو تروشي ولیا بی بی وتروشي د اکبر مور وتروشي د قاسم مور وتودريږي اخیری کې وړا بلبل وتودريږي ای چوکوتا نه ورسی مولا سید الشهدا څخه خبر شي چې اصغار مروار شوه ده عزادارو څو کی مولا ودريږي بیمار صغرا ته ودريږي خو اصغار ته غوېګه نه وشلي اصغار زوی مو غوېګه تروشه
خپل مبارکي شنډې ورنږدې کي د وړه اصغار غویګو کې یو ټکی وکي څه کله ټکی وکي فورا وړوکي اصغار د صغرا خور نه لسونه وشلي بابا کوته راشي بیبیانې حیرانې شي مولا څه ده ورته وویله خو وروسته واقعاتو نه پته ولګېږي مولا یوه جمله ورته وکړي اصغاره زویه که ما سه کربلا ته نشي لاړ امام مظلومیت پته به دنیا ته نه ولګېږي یوه جمله ورته وکړي ما اصغاره زویه داسې خو نه وي څه د هر ملا غشي نه ډر شوی وې اصغار بیړي څه د مولا کوت ته راشي عزادارو نن درته لږ متهم کوم عزادارو دوه زویه ژړا ځکه وکړئ چې مدینې کې ډېره ژړا ونه نورېږي عزادارو څه کله قافله تیاره شي یی څه مولا ابوالفضل عباس ته وایي میړني عباس وروره خویندو پښتنه د وکوه شروي بسا یی څه کله خویندو ته راشي پښتنه وکړي چې ټولې تیارې دي مولا حسین مشرې خور حجرې ته رانوځي څه کله مشره خور روبسي یوه مټ نه الاکبر نیولي وي بل مټ نه مولا حسین نیولی دی کله روبسي چې بیړي بیړي سه عباس ورته ودرېږي ورته وروره وره خویندې ما روبسه زه لږه چولې کې بني هاشمو چلو کې یو چکار ولګوم چوک خو نه وي روتلي یی څه عباس یو چکار ولګوي بیا راشي مولا ورته یي عباسه بهر وتی شو ورته یي څه نه وروره حسین وره ما رووسوی زه یو بل چکار ولګوم علمدار د بني هاشمو چلو کې نارې لګوي الحافظ والحفیظ الحجاب الحجاب سورې د کوي چې کله دوباره ورته راشي ورور حسین ورته یي عباس وروره بني هاشمو چلو کې خو د چوک نه بریښي ویلې نارې سورې لګوي ورته یي د وروره حسینه زه د ځمکې وله مخلوق ته نه یم اسمانو مخلوقو ته دی یم علي نونې روزي چوک بهار رو نه زوی عزادارو څه کله خور ولیا بیبي روبسله بني هاشمو چلو کې څه کله مزال شروع کړلو مولا حسین مټو نه نیولی دی مزال د کوي اکبر ورپسې روان دی قاسم ورپسې روان دی خو میړنی عباس د خور پسې ورو ورو مزال کوي چې ته ولیا بیبي قدم کېږدی عباس د قدمو ناخ کې ډنګوي چیتا ولیا بیبی مزال کئی عباس قدم و نشانی ڈنگئی ورور د پختنو نکی عباس ورورا ناخ کی ویلی ڈنگوی ایوات جملائی ورطوکوتی ورورا حسین عباس خیرات کی نزئیگی سیما خویاندو خپو ناخ کی چوک وکسی خوزب ایوات جملہ وکم عباسا میڈنی ابوالفضل العباس کاش کے شام بازاروں کے موجود ہوئے کاش کے درباروں کے موجود ہوئے کاش کی اختیم کی موجود ہوئے چکل بیبیانو تا پی غرونه کیدل عزادارو چکل بیبیان کجو تر نغدیشی یہی چیوی وی بی بی تا غا کیگی چکل دا اکبر مور ار نغدیشی غاگ وشی اکبر زویا مور تا دا زنگون ہویا اکبر مور سپاراشی کجوے کے کل دا قاسم مور روشی غاگ وشی قاسم وریارا مور تا دا زنگون ہویا سپارائی کی عزادارو کل چا امی گلسم روشی مولا غاگ وکی عباس ورورا خور تا دا زنگون ہویا سپارائی کی وائی وا بی بی سپاری گی عزادارو کلا ولیا بی بی کجاوی سو دریگی یہی تا اکبر روشی ترور تا زنگون ہوئی ترور ورطی اکبر ایتو زنگوننی نخی جمز کجاوی تا اغنا بعد ورطا قاسم زنگون ہوئی ترور ورطی قاسم وریارا ایتو زنگوننی نخی جمز یہی تا اغنا بعد ورطا اون محمد زنگون ہوئی نخی جی ترور عباس ورطا زنگون ہوئی نوخی جی چکل مولا سید و شہدہ خپلا ہوتا خور تا زنگون ہوئی خوری وخی جا کربلا تا روانیو خور ورطی ما حسین ورورا ایتو زنگونن یا نخی جم عزادارو چکل دا منظر حسین وکسی خور تیوا جملہ وکی خوری ولیا ویلی نخی جی که کربلا تا درسن نسی ایوا جملہ ورطا وکی او تی ورورا حسینا مانن کجاوی کی آغا چوکس پارا کی سبیل ما بیائی ولا سموریزی باندے کربلا نبیس پروی شام طرف تا یہی چکل دا جملہ ورطا وکی مولا غاگ وکی ما سجادہ زویا راشت رور دا لگس پارا کا
اجرکم علی الله. ما د ټول عزادارو دعا زویا متام درته کوم. قافله روانه ده کربلا طرف ته. 2 محرم مزدگار باندې کربلا کا حدود ته کله قافله داخله شوله. ایو منظر باندې زلجنا ودرېدلو. زلجنا د مولا اشاره سره حرکت کوي. مولا زلجنا ته اشاره وکړه، زلجنا مخ ته لاړ شه. دعا زویا زلجنا ودرېدلې ده عزادارو. یو څه کله قافله کربلا ته ورسېده، یو څه کله مولا حسین لسم مزدگار باندې خیمونه ووتلو. زلجنا ویلاړ دی، مولا اشاره ورته کوي. زلجنا ورته مولای مخبوطه خو لږې سترګې وغړوه، جنجالي څه کناره ته ویلاړه ده. مولا د پیږي څه 2 محرم باندې زلجنا ویلې ویلاړ دی. یی څه یو آسه بدل کو، بل واسه بدل کو، بل واسه بدل کو. وہ وسان مولا بدل کړل، حرکات نه کوي. مولا باس د علماء باس ورور لګه پختنه وکا دالتي چوک وسیږي. ځکه بني هاشم راوستل، مولا یو پختنه ونه کا. بني هاشم دار ته وای دغه زمکه څه نامه ده. یی څه یو کاس دوته مولا دي ته شط الفرات نامه خستلی شوی ده. مولا دی څه نه بل نامه رته وخی. یو بل کاس راغلو مولا ته دی، مولا دی ته غازریه نه یای. مولا ته صبر نه ملويږي. مولا دی څه نه بل نامه رته وخلوي. مولا ته یو کاسي مولا دی ته نه نوانه یای. ایڅ مولا دوتی څه نه بل نامه بیا وی لګر ته واخلوي. ایڅ هغه بنی اسد دوتی مولا مو ته خو نه دی معلومه. یو سپینګری مو قبیله کې شتا دی مو نه دی راوستل. لګ به د تراول وزدارو مټو نه سپینګری نیولې دی. مولا ته څه کله ودرولو. مولا نه پښتنه وک سپینګری دار ته ویا. ای دغه اسمکه نماز زاد کنه دستا. مولا ته دی مولا جان دی ته مو سپینګری و نه ما خستله کرب و بلا نه ما ورته خستی ده. عزادارو څه کله دا جمله وکړله. یی څه مولا عباس د مخ راوړولو غاګې وکوم. عباس ورورا ها هنا مسفک دمائنا. عباس ورورا ایمو د قبرو جوړولې ځای انداز دی. عباس ورورا اندال ته بیبیانی کوزی کا. عباس ورورا اندال ته کجوي ولګوا. ایڅ بنی اسد مولا تعالی سنونی ول المولا جان ار چی ته کوزیږي دغه زمکه کې ما کوزیګا. مولا دالتی چوک را کو شوی دی، وینا ورنه تعالی شوی ده. که ولی را کو شوی ده، که نبی و رسول را کو شوی ده. مولا دوتی یا بنی اسد تاسو خودی ویني پختنه کوي. دالتی به ما اکبر ځواني خزان شي. آ بنی اسد دالتی به ما ورور عباس مټی پریشي. آ بنی اسد دالتی به قاسم دالتی به قاسم وجود پانی پانی شي. آ بنی اسد دالتی به ما وړ اصغر حلقوم باندې غشه ولګيږي. عزادارو مولا څه کله کربلا زمکې ته راکوشولو. کله خاوره بوی کړله، بیبیانو ته خیمې ولګولې. ایڅ ولیا بیبي خیمې کې ناسته ده، وړه بلبلې ځان سکینه ولیده. د کربلا خاورو باندې ګردونه وچات شول. ای وړې بلبلې خسار باندې ګردونه تال شول. بیبي د ژړا وزونه واوري. غاګ یې وکړلو فضا مورې لږ ماته حسین راوله. څه کله ورور ورته راوستلو. ورته وروره حسین دا د څنګه زمکه تر کوش کړي یو. دالته خود ژړوانه واورم وروره حسین. ای وړې بلبلې سارنې مو خاورې تالیش ولی. ورته یې د خورې ولیا دا کربلا ده. خورې ولیا نن وړې بلبلې ته خپای. سارنې خاورې تالی شوی دی. لسم مزدگار بوي وړې بلبلې نه به کشوري خستی وی. پر خمنډي بو لمنه به ور خسته وی. کربلا کې به منډي وای. یو فریاد و کوئی وا مظلوم.